علیه السلام فرمایي چې الله جل جلاله د انسان نمخ کې دا مخلوقات او زمکه اسمان غرونه دا مخاطب کو طاقت د خبرو ورلور کو او ورته فرمایل چې آیا موږ تاسو ته د خپل عبادت مطالبه کوم چې تاسو زما عبادت وکړئ حج روزه زکات منځونه دا عبادت ته زما وکړئ نو هغه د دین چې کوم دینو انکار او انکار داسې چې دا مونږ نشو کولای یعنی مطلب د دې طاقت نشو لرلای دا مونږ چې کوم دینو برداشت کولای نشو عبادت ګران کار نو انسان ته الله جل جلاله آدم علیہ السلام ته بیا حکم وکړو آدم علیہ السلام قبول کړو چې مونږ به عبادت کوو بندگی وکړو ستا حکم به منو نو بیا چې الله جل جلاله د اسمکه اسمان او د غرونو د اویل چې دامه بندگان شو تاسو اوس د دیو خادمان شي دا به زما عبادت کوي تاسو به د دیو خدمت کوئ زمکه فصل ورکي زمکه چې کوم دی غنم جوار ورکي میوه‌جات ورکي اسمان به بارانونه کوي غرونه ورته چې کوم دی او چرته چینی راخیږي باغی کې چې کوم دی فصلونه کیږي او هغه چې کوم دی حیوانات خوري د سیل د تفرید لپاره چې کوم دی هر قسمه خدمت کوي نو الله جل جلاله دا د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی خو که انسان د الله اطاعت کوي الا بد دې خدمت ثمره دې ته میراویږي که انسان د الله اطاعت نه کوي نو بیا چې دې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس بیا بظاهری کې عمدغه خادمان به کوم دی راپاسی او دا به کوم دی د خلاف نو الله جل جلاله دا ذکر کوي ظهر الفساد فی البر والبحر ظاهر شوه د فساد فی البر پوچ باندې والبحر او په سمندر اوبوږي بما کسبت اید الناس فاغا کسب باندې چې لاسونو تاسو کړی لیذيقهم